يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين لله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة آل عمران سلورم سپارہ آیات نمبر 106 یوم تبیض او پکم ورځو کی سپین بوی وجوه سمخونه وتسود او تور بوی وجوه سمخونه. اصل کې د دینه آیاتونو نه مخکې الله پاک جل شانه فرمایل چې ولا تکونوا کالذین او تاسو مکیږئ پشان د هغه چا تفرقوا چې هغوی ډلې ډلې شول واختلفوا اختلاف وکړو من بعد وروستو ما د هغه څه نه جاءهم البینات چې رالل دوی ته واضحه دلایل رالل د هغې نه وروستو دوی چې کوم دی ډلې ډلې شول او په دین کې اختلاف پیدا کو دراړې په دین کې پیدا کو اولئک لهم عذاب عظیم د دې خلکو دپاره به دردناک عذاب وي د دې خلکو به څه عذاب وي یو عذاب به د دې خلکو دا وي چې یوم تبیض وجوه په کومه ورځ چې به سپین وي وجوه سمخونه. نو په ورځ د قیامت د دینه مراد دا چې په ورځ د قیامت په د بعضې خلکو مخونه تک تور وي او د بعضو خلکو مخونه به رڼاګانې کې تک سپین به وي خوشحاله به وي بې فکره به وي په ورځ د قیامت باندې. بلکې حدیث مبارکو کې راځي چې په بعضې خالصو مؤمنانو به د قیامت تا ورځ د سار د 2 رکعاتو سنتو برابر وي. سوره ټیم کې چې سار 2 رکعاته سنت کېږي 2 ټیم به په دې باندې الله پاک د قیامت تا ورځ لنډه کړي یعنې دومره رالنډه به یې کړي چې سوره ټیم کې 2 رکعاته سنت کېږي نو دومره ټیم کې به په دې باندې د قیامت تا ورځ ووځي او د بعضو دپاره 50,000 کاله وي. د هر انسان مناسب به دغه ورځ چې کوم دی اوږدېږي نو په دغه ورځ باندې به بعضې مخونه تک سپین وي خوشحاله به وي خوشحالو کې به وي بعضې مخونه به تک تور وي. نو جمهور مفسرینو هغوی فرمایي چې دا سپینوالی د اصل کې د ایمان هغه رڼا به وي هغه به د دوی په مخ باندې څرګنده شوي وي د ایمان هغه رڼا به وي د مؤمنانو چې هغه د هغې د وجې به د دوی د مخونه رڼا کوي دوی به خوشحاله وي. او د کفر د توروالي نه مراد چې چا مخونه تور وي د دې نه مراد د زړه هغه کفر به وي یعنې د په زړه کې چې کوم کفر دی د هغې د وجې نه به د دوی د مخونه تک تور شوي وي او هغه سپېرهتوب د کفر هغه د دوی په مخونو باندې پروت وي. او بعضې مفسرین په دې کې وایي چې دا به کم خلک وي. نو بعضې مفسرین لکه ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې د سپین مخونو والا به اهل سنت والجماعت یعنې نبی علیه السلام حدیث پاک کې فرمایي چې نور امتونو کې یهودو کې دې کې 71 فرقې جوړې شوي وي نصوارا عیسایانو کې 72 فرقې جوړې شوي وي او زما امت کې به 73 فرقې جوړېږي 73 ډلې به زما امت کېږي. او بیا د صحابه تپوس کوي نبی علیه السلام کلهم فی النار ټول به چې کوم دی جهنم ته وي سوا د یوې فرقې نه. نو نبی علیه السلام نه صحابو تپوس وکړو د الله پیغمبر هغه یوه فرقه به کومه وي؟ نبی علیه السلام وفرمیل ما انا علیه و اصحابي په کومه لار چې زه یم او زما صحابه دي نو که په دې لار باندې څوک روان شول دا جنت واله دي د دې نه علاوه دا نور 2 یا فرقې چې دي نو دا به جهنم ته ځي. نو دک یوې فرقې ته دا کومه چې ما انا علیه و اصحابي والا د اهل سنت والجماعت. ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې دین اهل سنت والجماعت مراد ده د دې مخونه به سپین وي او د نور مخونه به تور وي. او حضرت عطا رحمت الله علیه فرمایي چې د سپین مخونو والا مراد مهاجرین او انصار وي. مهاجرین او انصار د دې مخونه به رڼا کوي او د تور مخونو والا دا به بنو قریظه او بنو نذیر د یهودو چې کوم قبیلې وي د دین مراد د
تور مخونه به دغه بنو قریظه او بنو نذیر يهوديانو د دې مخونه به تور ځکه چې دی خو د نبی علیه السلام باندې د ایمان راوړلو دپاره مدینه منوره کې انتظار کوو ناسو خو چې کله نبی علیه السلام راغی نو فورا دی په نبی علیه السلام باندې کفر وکړو انکار یې وکړو یعنی ایمان یې پرې را نه وکړو دې مخونه به توري او بعض ویلي چې دینه مراد حوارج دي خو به هر حال تفسیر قرطبي رحمه الله فرمایي په خپل تفسیر کې چې د دینه مراد د مخلصین مؤمنان چې کوم دي د هغې مخونه به رڼا کوي هغه به سپین وي او د دینه علاوه دا نور کوم خلک چې دي د دې مخونه به تور وي په دې باندې به کفر خور شي خو په ورځ د قیامت یوم تبیض په کومه ورځ چې به سپین وي وجوه سمخونه وتسود او تور به وي وجوه سمخونه فاما الذین پس هر جهه خلق اسودت چې تور به وي وجوههم مخونه د دوی اکفرتم دې ته به وویل شي چې آیا تاسو کفر کړی دی بعد ایمانکم وروسته د ایمان خپلنا اکفرتم آیا تاسو کفر کړی دی وروسته د ایمان خپلنا نو په دې کې تفسیر جلالین و چې دا کوم مثال د کافرانو په باره کې شي کافران ته مراد واغستلی شي نو بیا ورته الله پاک فرمایي چې اکفرتم تاسو کفر کړی بعد ایمانکم وروسته نو دغه ایمان نه دی راوړی د دې آیت څه مطلب شو چې کافرانو ته خطاب شو نو الله فرمایي چې اکفرتم آیا تاسو کفر کړی دی بعد ایمانکم وروسته د ایمان نه نو کافرانو خو ایمان راوړی نه دی تفسیر جلالین وی چې د دینه هغه واده مراد ده چې الله د ټولو ارواحونه په عالم ارواح کې اغستې وه چې الله ته وفرمیل آیا زه ستاسو ټولو رب یمه نو ټولو په یو اواز باندې ووی قالو بلا الستو بربکم الله ته وفرمیل زه ستاسو رب یمه نو ټولو ارواحو په یو اواز باندې وی قالو بلا الله ولې د زمونږ رب نو په الله باندې هغه وخت ایمان راوړی نو د هغې نه وروسته بیا دی کفر کړی او تفسیر عثماني چې کوم دی شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه فرمایي کو دا مخې ته خطاب مسلمانانو ته شي مسلمانانو ته نو بیا به د دې مطلب دا شي چې اکفرتم آیا تاسو کفر کړی دی نو کفر به نه وي د دې مطلب به دا چې اکفرتم آیا تاسو د کفر کارونه کړي دي کو خطاب مسلمانانو ته شي فاسقان فاجران به بیا مراد شي کنه نو دې ته بیا د دې مطلب به دا شي چې اکفرتم آیا تاسو د کفر کارونه کړي دي بعد ایمانکم رسول ایمان خو هغه چې جمهور مسلک دا دی چې د دینه مراد کافران دي نو کو کافرانو ته خطاب شي شبیر احمد عثماني رحمه الله علیه کې بیا به دې مراد دي چې اکفرتم آیا تاسو کفر کړی دی بعد ایمانکم وروسته د ایمان خپلنا ایمان کم ذکر راوړی دی نو هغه وایي چې ایمان هر ماشوم چې الله پاک پیدا کړي دا په فطرت اسلام سره پیدا کړي فطرتي د سړی مسلمانی خو د پلار يهودي نو د ماشوم نه يهودي جوړ کړي کو فلان نصرانی ماشوم نصرانی جوړ کی کو پلار او مور مسلمانی ماشوم نه مسلمان جوړ کی ځکه نبی علیہ السلام فرمایي چې کل مولود یولد علی فطرة الاسلام هر ماشوم چې پیدا کیږي په فطرت د اسلام سره پیدا کی نو شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه فرمایي چې اکفرتم تاسو کفر کړی دی بعد ایمانکم وروسته د ایمان خپلنا یعنی تاسو الله په فطرت د اسلام سره پیدا کړی د هغې نه وروسته تاسو بیا کفر وکړو د کفر کارونه خو شروع کړو د کفر کلمه خو وي نو دا مراد بشي دی اکفرتم آیا تاسو کفر کړی دی ته به وویل شي تاسو کفر کړی دی بعد ایمانکم وروسته د ایمان خپلنا فذوقوا پس تاسو وڅکئ العذاب عذاب بما په سبب د هغې ګناهونو په سبب د هغې کنتم تکفرون چې تاسو به کفر کول ان دا عذاب چې تاسو سکئ نو الله پاک اعوذ بالله ظالم نه دی دا عذاب تاسو ته الله نه درکوي وچ په وچه بلکې دا ستاسو د ګناهونو هغه بدله الله پاک تاسو ته درکوي ان دا تاسو په خپل باندې خپل ځان ته عذاب ورکوي کو تاسو په دنیا کې کفر نه وکړي الله تاسو له عذاب نه درکو فذوقوا اسکئ العذاب عذاب بما په وجه د هغه سو په سبب د هغه سو کنتم تکفرون چې تاسو کفر کولو واما الذين او هر چې ها خلق ابيضت چې سپین بوي وجوههم مخونه د دوی ففي رحمت الله پس دوی به د الله پر رحمت کې د چا مخونه چې سپین وي مطلب دا خالص مؤمنان وي کنه نو دوی به د الله پر رحمت کې وي نو ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې دلته کې د الله د رحمت نه مراد جنت دی دوی به په جنت کې وي نو بیا د جنت تعبیر پر رحمت سره ولې وکړو یعنی دلته جنت ولې نه ذکر کوو وی الله پاک او فرمایل چې ففي رحمت الله ففي جنت الله ولې نه دی ویل چې د الله په جنت کې به خو دلته او فرمایل ففي رحمت الله د الله پر رحمت کې به وي د خلق د چا د مخونه چې سپین وي دا رحمت ذکر کو
چې کو یو انسان هر څومره زاهد او عابد شي کنه نو دې په خپل عبادت باندې جنت ته نشي تللی. دې کو جنت ته ځي دی به د الله په رحمت باندې جنت ته ځي. او دې چې څومره عبادت کوي نو دې په خپل عبادت باندې جنت ته نشي تللی. جنت ته په څه باندې ځي؟ د الله په رحمت باندې. خو د الله رحمت په چا باندې کیږي؟ په هغه سړي باندې به د الله رحمت کیږي او الله په هغه سړي باندې رحم کوي د قاعده او د قانون مطابق چې کم سړی عبادت کوي د الله، کم سړی د الله پاک احکامات مني، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقو زندگی تیری، نو په هغه به الله رحم کوي. نور الله د رحم صادر ډیر لوی دی. کو یو سړی ټول عمر ګناهونه وکي په شرط دی چې ایمان باقی وي نو الله نه څوک تپوس کولی شي. په ورځ د قیامت په یو کس ته الله فرمایي زه جهنم ته، دی به ورمنډه کي. چې دی ورمنډه کي بل کس ته به الله وي زه جهنم ته، دی په شاشه باندې ګوري دواړه به راوګرځي. دی یو ته وي تا ته مو چې زه جهنم ته، تا ډایرکټ ورمنډه ولې کړله؟ وي ما وی چې الله په دنیا کې مې ستا یو حکم نه دی منلی، نو چې کم سے کم په دې آخرت کې خو ستا دا حکم په منډه باندې ومنم که نه، د دې وجې مې ورمنډه کړله. دی بل ته به وي تا په شاشه باندې ولې کتل؟ وی الله زه ستا د رحم امیدوار وم چې اوس به راته الله وفرمایي چې واپس شه جنت ته ځه، واپس شه جنت ته. نو دواړه الله پاک وبخي جنت ته داخل. نو د الله د رحم صادر ډیر لوی دی. خو الله دنیا کې قانون را لېږلی دی. خپل قانون د الله دا دی چې یو سړی به د الله عبادت کوي، د الله وحدانیت په چې کوم دی تسلیمي، په هغې به ایمان راوړي، او دغه رنګې د ایمان نه وروستو بیا د الله رب العزت چې کوم قانون الله را لېږلی دی قرآن، د دې مطابق په خپله زندګي جوړي، په دې کس په الله رحم کوي. نو ټول به د الله په رحم جنت ته ځو، په خپل عبادت باندې څوک جنت ته نشي تللی. ففي رحمت الله، پس دوی به وي د الله په رحمت کې، هم دوی فیها په دې رحمت کې خالدون، همیشه به د الله په جنت کې وي. دی به چې کوم دی 1000 کاله نه وي، 1 لاک کاله به نه وي، 1 کروڑ 1 ارب کاله به نه وي، بس همیشه به دی په جنت کې وي. همیشه د جنت نه به دی څوک نه وباسي. تلک آیات الله، دا آیاتونه د الله دی، نتلوها مونږ تلاوت کو دا علیک پتا باندې پاک حبیب بالحق فحق سره. وما الله، او نه دی الله یریدو چې اراده کوي، چې غواړي ظلم کول للعالمین په خلکو باندې. یعنی الله پاک په چا باندې ظلم نه کوي. فذوقوا العذاب بما كنتم تکفرون، الله دې تاسو د عذاب اوسکه په وجه د هغه څه چې تاسو په دنیا کې کفر کوئ. یعنی الله په چا باندې ظلم نه کوي، خو دته د عذاب په جهنم کې ملاویږي، دا د ګناهونو هغه اثر دی، د هغې هغه بدله دته ملاویږي. لله، هر څه د الله دی، لله خاص ته الله دی، ما هغه څه فی السماوات چې په اسمانونو کې دي، وما فی الارض او څه چې په ځمکه کې دي، والى الله، او خاص الله ته ترجع الامور، ټول کارونه واپس کیږي. یوم تبیض، او په کوم ورځ چې به سپین وي وجوه سمخونه، وتسود، او تور به وي وجوه سمخونه. فاما الذین، هر چې ها خلق اسودت چې تور به وي وجوههم مخونه د دي، دې ته به وویلی شي اکفرتم، آیا تاسو کفر کړی دی بعد ایمانکم، وروستو د ایمان خپلنا. فذوقوا، پس اوسکئ العذاب عذاب، بما په سبب د هغه څه کنتم تکفرون چې تاسو کفر کولو. واما الذین، او هر چې ها خلق ابیضت چې سپین به وي، ابیضت چې سپین به وي وجوههم مخونه د دوی، ففي رحمت الله، پس دوی به د الله په رحمت کې وي، هم فیها خالدون، پس دوی به همیشه د پاره به د رحمت کې وي. تلک آیات الله، دا آیاتونه د الله دی، نتلوها مونږ تلاوت کو دا علیک پتا باندې پاک حبیبا بالحق په حق سره. وما الله، نه دی الله تعالی یرید چې غواړي ظلم کول للعالمین په خلکو باندې. لله خاص ته الله دی، ما فی السماوات څه چې په اسمانونو کې دي، وما فی الارض او څه چې په ځمکه کې دي، والى الله ترجع الامور، خاص الله ته به ټول کارونه واپس کیږي. یوم تبیض، په کوم ورځ چې به سپین وي وجوه سمخونه، وتسود، او تور به وي وجوه سمخونه. فاما الذین، هر جها خلق اسودت چې تور به وي وجوههم مخونه د دوی، اکفرتم، دې ته به وویلی شي چې آیا تاسو کفر کړی دی بعد ایمانکم، وروستو د ایمان خپلنا. فذوقوا العذاب، پس اوسکئ عذاب، بما کنتم تکفرون، په وجه د هغه څه چې تاسو کفر کولو. واما الذین، او هر جها خلق
ابيضت چې سپین بوي وجوههم مخونه د دوی ففي رحمت الله پس دوی به د الله په رحمت کې وي هم فيها خالدون پس دوی به د الله په دې رحمت کې همیشه د پاره وي یعنی جنت کې تلک آیات الله دا آیاتونه د الله دی نتلوها مون تلاوت کو دا علیک بتا باندې پاګه حبیبا بالحق فحق سرا وما الله ند الله تعالی یرید چې غواړي ظلم کول للعالمین په خلق باندې ولله او خاص د الله دی ما فی السماوات چې په اسمانونو کې دي و ما فی الارض او چې په ځمکه کې دي و الی الله ترجع الامور خاص الله ته ټول کارونه واپس کیږي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم إله العالمين سمو ورد العمل كل توفيق وطاقت راكي إله العالمين زمونږ دا درس په خپل دربار الهي کې قبول او منظور کې إله العالمين مونږ ټول د قرآن فهم او د قرآن پوهه راکړي إله العالمين د زمونږ راضي شي اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان إله العالمين دې میاشتو کې زمونږ دپاره برکت واچوي الله خیریت او عافیت سره إله العالمین مونږ ټول رمضان مبارک ته ورسوي الله د رمضان مبارک را روان دی إله العالمین دې کې صحیح عبادت زمونږ نه واخلي الله زمونږ سترګې زمونږ غوږونه زمونږ ژبه زمونږ دماغ زمونږ لاس په ټول الله د خپل اطاعت مطابق استعمال کړي الله د خپل خوښې مطابق استعمال کړي إله العالمین صحیح طریقې سره روژو نیولو توفیق او طاقت مونږ له پکې راکړي إله العالمین مونږ ټول صحیح سالم رمضان مبارک ته ورسوه إله العالمین د رمضان مبارک ته مبارکې روژې إله العالمین خیریت او عافیت سره په مونږ ټولو باندې ونیسه إله العالمین د هغې پېشمني إله العالمین د هغې تهجد إله العالمین هغې کې ذکر او عبادت د هر څه توفیق او طاقت مونږ له راکړه الله إله العالمین د هر قسم ګناه نه پکې مونږ بچ وساته الله حاضر مجمع ټولو کامل مغفرت نصیب کړه إله العالمین زمونږ د ټولو نه راضي شه چې کله ران راضي شي بیا رانه خفه مه شه هغې پورې مونږ له مرګ مه راولې تر څو ته زمونږ نه راضي شوي نه إله العالمین چې کله ران راضي شي بیا رانه خفه مه شه الله مونږ ټولو ته د قرآن فهم او د قرآن پوهه راکړه الله مونږ ټولو ته په قرآن مجید د عمل کولو توفیق او طاقت راکړه الله زمونږ لوی زمونږ واړه زمونږ نارینه زنانه ټول دیندار او قرآن خانه کړه الله په ټولو د حیا او د عزت صدرونه راواچوه إله العالمین زمونږ د ټولو د عزتونو لاج وساته فلسطین کې مسلمانانو باندې ظلم شروع د إله العالمین ټولو ته إله العالمین هدایت نصیب کړه الله کو د دې اسرائیلو هدایت قسمت کې نه الله د خپل قهر او د غضب په سپېړه باندې وه الله مسلمان د ظلم نه خلاص کړه خدای به کومه خوره باندې چې کوم ځای کې به مسلمانانو ظلم شروع دی إله العالمین د خپل قدرت او طاقت سره هغوی دغه ظلم نه خلاص کړه الله ماشومانان بچي پکې قتلیږي زنانې بې عزته کېږي إله العالمین مونږ خو څه نشو کولی الله د خپل قهر او د غضب په سپېړه باندې وه الله مسلمانان ته خلاص کړه إله العالمین د اسرائیل تباه او برباد کړه او د دې سره څومره خلک مرسته کوي الله ټول تباه او برباد کړه إله العالمین مسلمانانو ته فتح او کامیابي ورکړه د فلسطین مجاهدینو ته فتح او کامیابي ورکړه الله اسلام غالب کا کفر مغلوب کا الله خاتمه زموږ د ټولو بل خیر او بل ایمان کا په وخت ځن قدر مو د زړه په صدق سره پجبدا کلمه چالو کلا اله الا الله محمد صلی الله علیه وسلم